بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټولو نه وړاندې خو زه صوبایي ګورنمنټ KPK ته محکمه صحت ته او دغه حساب د نورو ادارو چې کوم چارواکي دي مشران دي د هغو نه غوښتنه ده چې LRH پېښور کې بعضې ډاکټران عمله د هغوی چې کومه د دغه مریضانو د رشته دارانو خپلوانو کم تذلیل کوي د هغې د نوټس واخیستلی شي. دویم دغه ډاکټران چې کوم ناروا بې ځایه پیسونه اخلي دغه دې بند کړی شي. او دریمه خبره دا به وکړمه چې LRH پېښور کې ځای په ځای باندې ګندونه پراته دي د دغې د صفایۍ دپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړی شي. کتونکو تېره ورځ یو کس خپل مریض خیبر میډیکل سنټر کې ډاکټر نوید اقبال صاحب کوم چې میډیکل سپیشلیسټ دی هغوی له بوزي 1500 روپۍ فیس ورکوي هغوی ته خپل مریض د چیک اپ دپاره ښکاره کوي. ډاکټر نوید اقبال ته چې کله دغه مریض دغه رشته دار وروښودو نو هغوی ورته وویل چې ستاسو دا مریض سیریس دی د ده چې څومره زر سرجري وشي اپریشن وشي نو دا به ډیره ښه وي. حالانکه دغه وخت کې دا مریض د سرجن مریض او ډاکټر نوید اقبال صاحب چې کوم هغه میډیکل سپیشلیسټ و. خو به هر حال ډاکټر نوید اقبال صاحب ورته خپله پرچه باندې د داخلي دپاره لیکل ورکوي او ورته وایي چې تاسو سبا نن مازدیګر خپل مریض وښودو او ورته وایي چې سبا سحر تاسو OPD 32 نمبر ته ورشئ هغلته به فاروق نومي یو کس وي یو اردلي به وي یو کلاس 4 به وي هغه له زما حواله ورکئ هغه به هم ډاکټر ته وړاندې کړي او تاسو له به داخله درکړي تاسو به اډمټ کړي. د ډاکټر نوید اقبال د وینا مطابق دغه کس د خپل مریض 32 نمبر OPD ته بوزي هغلته فاروق نومي چې کوم اردلي دی کوم کلاس 4 دی هغه پرچه ورکوي او ورته همدغه حساب وایي چې موږ ډاکټر نوید اقبال صاحب را لیږلی وي. فاروق دغلته اردلي دی خو د هغه نشه هم د یو پروفیسر ډاکټر نه سیوا وه. هغه دغې مریض دغه رشته دار ته وایي چې تاسو دغې غاړې ته یو ګنټه نیمه انتظار وکئ چې کله ډاکټران راشي نو زه به ورته ستاسو پرچه وښیم تاسو به په دې هسپتال کې اډمټ کړي. حالانکه دغه وخت کې هم کمرو کې ډاکټران ناستو په دغه 32 نمبر OPD کې خو هغوی دا ویل چې دا ډاکټران نه دي نور به راځي. ګنټه یوه نیمه دغه حساب انتظار کوي دغه مریض دغه رشته دار بیا دغه رشته دار ورپاسي چې یوه نیمه ګنټه خو وشوله څنګه چلو شو ډاکټران راځي او که نه راځي. فاروق اردلي تی هغه کومه پرچه ده هغه تی اخلي او ډاکټر ته دننه وړاندې کوي ډاکټر ورته لیکل ورکوي او همدغه ډاکټران کوم چې د 8 بجو نه یا مخکې ناستو همدغه ډاکټران ولې په پرچه باندې لیکل ورکوي او وایي تاسو دا داخله کاونټر ته رسوئ هلته به تاسو له داخله درکړي. څنګه چې ما مخکې ویلې چې دغه حساب یوه نیمه ګنټه انتظار یې پې وکړو او دغه ډاکټران د مخکې نه راغلي وو خو دوی باندې دغه اردلي کم فاروق نومي اردلي چې هغوی پې تقریبا یوه نیمه ګنټه انتظار وکړو او دغلته خوار او ذلیله کړل او د هغې نه پسې همدغه ډاکټرانو له دغه پرچه وروړله او هغوی ورله پې لیکل ورکړل او داخله کاونټر ته یې ولېږل. خو کله چې داخله کاونټر ته دغه مریض او دغه رشته دار ځي نو هغلته هم سیب ناستو هم په موبایل باندې لګیو چې هر چا څه لګیو دلته ورته مریض رشته دار وای آوازونه کوي خو ولې هغه هم سیبو ټیلیفون یې غوږ ته نیولی وه چې هغه د موبایل نه وزګار شو نو ورته وایي څه چل دی هغوی ورته هماغه کاغذ وړاندې کوي چې زموږ دغه حساب مریض دی د سرجري او د اډمټ دپاره دا کاغذ موږ له راکړی دی دا پرچه موږ له ډاکټر نوید اقبال صاحب او دغه حساب OPD نمبر 32 کې راکړل شوې ده موږ له دا مریض په میډیکل C وارډ کې داخل کا. هغه داخله کاونټر باندې چې کم څوک ناستو کم ملازمو هغه ورته وایي چې یو ګنټه پس تاسو بیا راشئ اوس خالی بیډ نشته دی. ګنټه پس بیا ورځي او بیا ورته هم هغه داخله کاونټر کوم
ملازم دی هغه ورته بیا وایي چې تاسو بیا یو ګنټه پس راشئ. نو دغه کې به زه دا خبره وکړم کله چې ډاکټر نوید اقبال صاحب له دغه مریض د چیک اپ دپاره ورغلی او دغه پرچې ورکړې وه نو ډاکټر نوید اقبال صاحب ورته ویلي چې تاسو له به داخله درکړي او که څه تکلیف و نو زه به اسپتال کې ما بیا ما پسې راشئ. نو د هغه د وینا مطابق دغه مریض د مریض رشته دار دا واپس میډیکل سی مردان واټ کوم کې چې دا سینیر رجسټرار دی ډاکټر نوید اقبال صاحب هغوی له بیا وردي چې دغه حساب موږ ته خو تکلیف دی داخله نه راکړي. ډاکټر نوید اقبال صاحب ورته وایي چې زه څه وکړم ما خو تاسو له پرچه درکړې ده داخله خو نور زما کار نشته نه دی. نو دغه حساب مایوسه دي دغه خلک واپس راروانېږي. خو بیا هم یو پیره دغه مریض او دغه کوم چې رشته دار دی دا مریض یې بوتلی به میډیکل سی واټ کې پوښتنه کوي چې دلته بیډونه شته او که نشته هغوی ورته وایي چې 3 بیډه خالی دي ځئ تاسو هلته لاړ شئ داخله به تاسو له په داخله کاونټر باندې درکوي. هلته دوی واپس ځي او ورته وایي چې 3 بیډه خو خالی دي هلته ورته هغه صاحب وایي چې هغه 3 بیډه خالی وو هغه مونږه بل چاله ورکړل. دغه رشته دار دغه مریض واپس مایوسه د دغه داخله کاونټر نه روانېږي. پخوا کې ورسره بل یو د الارچ پېښور یو ملازم ملاویږي او هغه ورته هغه ملازم ته دوی ټوله دغه قصه وړاندې کوي چې دغه حساب چل دی. هغوی ورته وایي چې 4 بجې په الارچ اوپیډۍ کې ډاکټر کلیم الله صاحب کوم چې سپیشلیسټ سرجن دی هغه ته به دغه مریض وخیمه 1500 روپۍ پیسلی او انشاءالله چې هغه به الله داخل کړي. دغه حساب هغه له بیا ورځي 4 بجو پورې انتظار کوي او بیا ډاکټر کلیم الله صاحب له ورځي 46 نمبر اوپیډۍ کې هغه کینی هغه ته هم دغه حساب هغه هم دغه مریض چې کله وګوري نو هم دغه وایي چې مریض څومره زر دله اپریشن تاسو کولی شئ زر تر زر دی د اپریشن وشي ځکه چې دا ډیر خطرناک دی.